زه دا نه اخلم. دا ټول هر څه ښه په دې کې د ټول نه زیاته مهمه خبره پکې بله څه ده. ګوره عجیبه خبره پکې دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې یو خو دلته کې ښه ټیک ټاک آمدن د دې نه وفاق ته هم دي او صوبې ته هم ترې راځي. ټوبیکو بورډ چې دی نو دا هم د دې زمیندارو په پیسو باندې لکه دا دوی پکې چلیږي هم تقریبا هم د دوی په پیسو باندې. او د دې دواړو خبرو نه چې کومه مهمه خبره ده نو ثوابې د ټول نه زیاته په دې سیس کې ده. شهرام ترکیه د ثوابې روزګار یې هم ده، اسد قیصر د ثوابې او روزګار هم ده. ته دوی ته وګوره چې په دې خبره باندې هغوی کاڼي ښه حکومت د دوی دلته کې که د وفاق مثلا دا نو پکار ده چې صوبه ورته وایي چې وروره تاسو له مونږه دونه په دې په مد کې تاسو له مونږه په اربونو روپۍ ټکس درکوو، ولې زما زمیندار سره داسې ظلم کېږي؟ نو علب خان لږه په دې باندې خبره کوو چې دا کوم زمینداران وروڼه دي زمونږه د دې ګوره د کالو سره هم دې ته زمونږه د 400 د ثوابې او د بعضې علاقو خلکو ګوره کاته هم دې ته دي. نو که دا ټوبیکو بورډ دوی ختموي او د زمیندارو په تحفظات وي نو پکار ده چې حکومت لګي شو په دې باندې خو ټیک ټاک دغه وکړي. ګوره خالد منصور د زمیندارو مرسته وکړي. خالد منصور دې وخت کې ټولې محکمې په احتجاج دي، څوک یې نه اوري. زمیندار د ټوبیکو والا ته چې کوم مشکلات ورپېښ دي هغوی ورځ تر بلې بل ورځ 135 چې کوم دي د هغوی لایسنسونه وغه موږ په هغه پروګرام صحیح ده هغه منسوخ کړو. دلته کې سړیرو کې به ډیپو مندڼي کې به داسې دنیا د دې سره به یو کاروبار تړلی شوی. اوس هایبریډ بوزغلې چې کوم راغی د پرون مې لا واورېدل چې اوس بوزغلي پسې زمینداران چې کوم دي هغه لیواله دي او د بعض زمیندارانو هم د اکبر باچا لټان جوړ شوي دي چې دغه د زخرو ګوړه جوړېږي دلته کې انتظامي ته چې کوم دی نو مو مانګه پیسې را روانې دي ګنې چې کوم دی نو هغه شانتې اوس نه پیدا کېږي. غنم چې دوی وکري هلته ورته دوی ارزان کي، جوار چې دوی وکري هلته ورته دوی ارزان کي، ګوړه چې دوی وکري هلته ورته منډی کې ارزانه کي. یاره موږ له دا غلطه ګوړه روړی وي دا ګرانه ده او دا ټیک ګوړه چې کومه ده نو دا داسې ده. نو زمیندار سره خو ډېر زیاتې روانې دي. د اوبو په مد کې ابیانه پې دومره زیاته شوله د هغې یو بیل نظام روان دی. نو بالکل پکار ده چې په دې باندې توجه کړي. خو دا د شهباز خان په دوکان کې دې وخت ډېر زیات ملګري ناست دي په دې پینده خیلو کې که نه. او توپان صاحب وایي خالد منصور نه وي دا تپوس وکړه چې عمران خان صاحب کې لچک شته نو څو ښکاري خو پکې نه که پکې خو هغه به داسې ځای ته رسېده. ګوره زه خو تا ته وایم چې فلیکسیبل نه دی. یو که هغه یا خو هغه په خپله باندې او یا نو هغه په خپل ځای باندې خبره خو چې د هغه نه ګیر چاپېره دا هغه مړه بس یو قصه را یاده شوه خو زه پرېږدې داسې ده. دلته کې د سیاستوال چې دی علب خان په هغه کې به فلیکسیبل وي، هغه کې به لچک وي، هغه به خبرې ته غوږ ږدي، هغه به خبره کوي، هغه به د حالاتو مطابق هغسې حساب باندې که نه ته لکه په یو حساب باندې دی مسله پکې کوم ځای کې راغلی چې هغه وایي چې زه سټریټ فارورډ یم نو بس ټیک وه سټریټ فارورډ. خو چې کله بیا د القاډر ټرست شانتې مسلې راغلي یا لکه پراګوګي غوندې خلک راغلي یا د عثمان بزدار غوندې سړي ته د پاکستان د ټول نه لویه صوبه ورحواله کړه نو دغې څیزونو ته چې ته وګورې نو بیا به وایي چې یاره خان صاحب لکه دغه مسلې چې دي نو دقه ته دا دې خراب کړی او دې حد ته یې راورسولې. علب خان دې سره زه تا سره بله یو خبره کومه چې مونږ لکه دلته کې لګیا یو په پېښور 400 ثوابې مردان نوخار ګیر چاپېره چې زمونږ کوم ضلعې دي په هغې باندې مونږ خبرې کوو. ورسره مونږ کوم جنوبي اضلاع چې دي نو په هغې باندې مونږ خبرې کوو چې هلته کې خلکو ته مسایل دي، ترهګري ده، دا دي هغه دي. خو مونږ سره په دې وطن کې زمونږ په دې صوبه کې مونږ سره ګوره تورغره مونږ سره یو ضلع ده، بټه ګرامو مونږ سره یو ضلع ده، کوهستان اپر لویر چې دا مونږ سره یو ضلع دي. دغسې مونږ سره په ملکن ډویژن کې دیر چې دی دا مونږ سره دي. او دې سره د اوس چې کومې زم شوي اضلاع دي په هغې کې مومند، په هغې کې خیبر، په هغې کې باجوړ، دا ضلعې چې دي علب خانه په دې کې ډېر زیاته خلکو ته بنیادي سهولت نشته. ګوره دغلته د صحت سهولت بالکل په دې ضلعو کې نشته دی. دغلته د سړکونو لارې کوڅې چې دي ته په خپله دیر کې تر ډېر وخت تېر کړی چکر له تللی راغلی هلته کې صورتحال به تو وایې چې یاره څه صورتحال دی. سکولونه د یو سکول چې دی نو هغه د بل سکول نه دا ته چې اکثر د دغه کاکا دا خبره کې دا د څه د وجې خو دا هم د دې د وجې که نه خلک دغلته کې د دوی په نومونو باندې په اربو روپۍ فنډونه راځي خو دغه خلکو ته د دې دغه نشته دی. موږ دلته کې صرف لګیا یو چې دا شي نشته دی او دا کمې دی او دا زیاتې دی. دغلته خو بنیادي سهولتونه هم نشته دی. د صحت سهولت نشته،
د اوبو سهولت نشته، د انټرنیټ سهولت نشته. انټرنیټ نشته اصل خبره دار نو دا دوی چې منسوبې مليان کوي نو تور غر د پاره او کوهستان د پاره نو موږ ته پته نه لګي دا تعلیم کارت ملته شوی دی او صحت کارت ملته شوی دی او روزګار کارت ملته شوی دی دا پیکیجونه ملته ورکړل کیږي چې و موږ هم د سوشل میډیا ټي وي دا وغیرہ وغیرہ ګورو هو هغه ته پته راځي د سوشل میډیا خانو زه ته ما چې په مومندو کې په باجوړ کې په دیر کې خاصه توګه ارنګ بارنګ دا تحصیل چې دي دا تیمرګر سره د خوشا علاقې دا ټول علاقې چې دي دا زمونږ اواز اوري نو مونږه هغې دپاره مواس اوچته لا لکه زه خبره کوم د مومندو کې دا پړانغار تحصیل دی که نه قدرتي ښکلا ده پکې هلته کې یکه غونډه او غلنۍ چې کمالات یې څونه فاصله کې ده او چې پول اکثر سیلاب یوسي نو دوی ورته بیا په 400 راتاویږي هغوی له څه ترقي ورکړله ما ته وښایه د هغوی سړکونه چې وګورئ د هغوی چې اسکولونه وګورئ نو شاړې ګراوند پکې نشته دی اپنی خلک لګیا دي ګینې ښه ښکلې کرومایټ دی پکې کاڼې دی پکې زبردست باغات چې ورسره دي خوا کې د ابازو خو توجه نه ورکړی کېږي دا د ایم پی او د ایم ان ای کار دی او دا پړانغار خو داسې یتیم او یسیر تحصیل دی که نه چې د دې خو دا ده چې خلک هم د سیند نه چې هغه اړه کوم تحصیلونه دي هغې هم دقه حل دی د سیند نه چې هغه اړه کوم تحصیلونه دي د هغې هم هغه حل دی ګوره مونږ که لکه ګران اردونکو په دې یو خبره باندې تاسو چروت مه خرابوئ دا مونږ چې دلته که د بدامنۍ خبره ده نو دا د پېښور خبره چې مونږ کوو نو د دې مطلب د ټولې صوبې خبره ده ګوره مونږ د پېښور خبره وکړه مونږ د چارسدې خبره وکړه مونږ د صوابۍ د نوخار خبره وکړه چې په ټول ضلع په ټول لکه چې کومه دا ایریا ده په دې کې دا مسله ده جنوبي اضلاع چې دي هغه د ترهګرۍ سره مخ دي بلو کوټ لکی مروت دا دغه جنوبي اضلاع دي دغه خو د بدامنۍ سره مخ دي دغه خو د سره نه د پولیس کار شته او نه د حکومت سره شته او په دغه دی کې خو دغه خبرې سره شته دي نو دا دلته چې برای نام کوم څیزونه دي وګوره د 2017 کې د